نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده ډېره زیاته عظیم الشان او ډېره زیاته بهترینه ده. محترم مسلمانانو چا کوم دا وظیفه وکړله نو الله پاک به کمال ته ورسوي. الله پاک به د زړه هر یو حاجت پوره کړي. الله پاک به د زړه هر یو ارمان پوره کړي. څومره چې امیدونه دي څومره چې خواهشات دي انشاءالله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک ټول پوره کړي. څونه مشکلات دي د تمام مشکلاتو نه نجات دپاره محترمو تاسو دا وظیفه وکړئ. ډېره زیاته عظیم الشان او ډېره زیاته بهترین وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو وظیفه ډېره زیاته کمال ده او تاسو به دا لفظونه کله تاسو وایئ او دا دعا کله تاسو کوئ دا وظیفه کله کوئ تصور او په ذهن کې خپل مقصد یا حاجت یا مشکل راولئ. انشاءالله العزیز الله پاک په خزانو باندې مضبوط یقین وساتئ او دا وظیفه وکئ. بیا تماشا کوئ چې الله پاک زموږ حالات څومره بهتر کوي، د کم ځای نه الله پاک مونږه کم ځای ته رسوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته د کمال او ډېره زیاته عجیبه وظیفه ده. په دنیا کې هر قسم انسان اوسېږي او د هر قسم انسان هر قسم خواهشي. الله پاک به د تمام مخلوقات که زمانه وغواړي د خپل چاهت مطابق د خپل د وس مطابق د چا چې څومره څه په کار یې باندې وغواړي الله پاک کو زه به د ټولو خلکو له لاسې ور وکړمله. الله پاک حاجت روا دی، مشکل کشا دی. حاجت پوره کوونکی دی، مشکل ختموونکی دی. هر څه کوي الله پاک کوي. مخلوق د الله د ارادې نه غیر هېڅ هم محترمو دا نشي کولی. نو که موږ دا وظیفه کوو ډېره زیاته په اخلاص باندې ډېره زیاته د زړه نه وظیفه کوو انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ او ستاسو مرسته به ضرور کوي. محترمه الله پاک ډېر زیات رحیم دی. الله پاک ډېر زیات محترمو دا کریم دی. زموږ چې کومه وظیفه ده د هغې تعلق محترمو دغه حوالې سره دی چې څومره زموږ د خویندو څومره زموږ د ورونو حاجتونه دي، څومره مشکلات دي، څومره پې تکالیف دي، خو څومره دوی یقین مضبوط دي دومره به الله پاک د دوی دا کار ډېر زیات په حدرقې سره کوي. محترمو کوشش وکړئ وظیفه خپله هم وکړئ او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ. انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به وکړي. وظیفه داسې ده تاسې به ووایئ یا کافي انت الکافي. کافي یو قسم لا ای الله پاکه ته زما دپاره د هر څه کافي. څومره حاجتونه دي حاجتونو دپاره بس ما ته کافي یار. موږ پښتو کې وایو لږ دا پلانکې سړی چې ما سړي که نه بیا غمونه مه کوه، دا زما دپاره کافي دی یار، دا زما دپاره بس دی. زموږ چې یا کافي الله پاک زموږ دپاره کافي دی. الله پاک زموږ کفالت کوونکی دی، زموږ ساتونکی دی، زموږ خیال کوونکی دی. انت الکافي یا الله پاک ته زموږ دپاره کافي. دا کلمات به تاسو ووایئ یو سل یو پیره مطلب 101 پیرې او دې سره به ووایئ حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل. الله پاک زموږ دپاره کافي دی. نعم الوکیل ښه کارساز دی. نو کوشش وکړئ محترمو دواړه وظیفې وکړئ، د زړه نه وکړئ. انشاءالله که څه مسله وي الله پاک به ختموي. الله پاک به د مسله پوره کوي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.